مقصد دا دی دې ته مو ګورئ چې زما دا بچي به څه خوري ستا بچي به د ټولو نه ښه رزق خوري ستا بچي ته به خدای پاک دومره لوی عزت ورکړي هغه ته به خدای پاک د رزق داسې اسباب الله تعالی کولو کړي چې ته د هغې سوچ هم نشي کولی د حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو سړی راغی عرض کړي چې یا رسول الله زما ورور دی هغه په دې صوفه کې ناست دي ستاسو په مجلس کې ټول ورځ ناست دي هغه علم زده کوي خو قربان بالکل کار کسب نه کوي زه ټول ورځ لګیا یم محنت او مزدوري کوم او چې څه پیسې وګټم زما په هغه پیسو کې هغه خوري وسکي قربان یا رسول الله دا زما ګیله ده په کار کې چې دم څه کار کسب کولې د ورځې په تاسو سره یو ساعت ناست وي بار به سره وتې مزدوري به یې کولې حضور علیه السلام هغه سړي ته فرمایي ورته وی اورا لعلك ترزق به کی دې چې دا تعالی چې خدای پاک کوم رزق درکړي دا د هغه ورور د برکت درکړي سبحان الله سمارو دې ته وګورئ چې دا ماشومان دې له بس بالا جوړيږي مونږ خلک